ته یا تاسو صوبایي حکومت ته سم میسج وړئ د دې سوات؟ اصل کې داسې ده چې حکومت چلول اپریشن کول یا هر څه چې په یو ضلع کې کوي په صوبه کې کوي د عوامو نه بغیر چېرته هم کار کامیابي نه حاصلېږي. نن د عوامو دا فیصله وکړه چې موږ هېڅ قسم په حالت باندې اپریشن ته نه یو جوړ، نو چې زموږ د صوبایي حکومت په هغه فیصلې کوو کوم چې زموږ مشران د سوات سیاست به په خپل طرف ته او د سوات امن کې موږ بالکل کمپرومایز نه منو، نه د سوات په عوامو باندې کمپرومایز کوو نه په ځمکه کمپرومایز کوي. دا موږ وعده وعید وکړه او الله یو ګواه کو چې موږ په خپله ځمکه او په خپله خاوره په خپل عوام کمپرومایز نه کوو. زموږ جونګړ ناست دی ټیک ټاک په د هغه محل ورانو ځکه چې زموږ په جونګړه کې څوک نه پرېږدي هغه ته د محل د اوسېدو ځای نشته. موږ حکومت کوو، موږ سیاست کوو، موږ د خپل ځمکې دپاره کوو، موږ د خپل عوامو دپاره کوو. دا زموږ ایمان دی او زما مشران زه نن ډېر خوشحاله یم چې د هر سیاسي مشران دلته زما سره شرکت وکړو، د وکیلانو صاحبانو مشران زما سره دلته شرکت وکړو، بله بیا د هایکورټ صدر زموږ سره شرکت وکړو، د قومي جرګۍ مشران پکې ناسو، ایم پی ایس پکې ټول ناسو، ایم این ایس پکې ناسو. موږ دا په جمع په اتفاق احتیاط سره د پریس کلب د ملګرو دا فیصله وکړه چې د عوام په مفاد کې چې کوم فیصلې عوام خپل ضلع کې کوو.